ډېر معزز محترم مسلمانانو، نن یو بهترینه وظیفه د روژه ماتي په وخت کې چا چې هم دا وظیفه انشاءالله کړې ده یا چا وکړه، هغه لاسونه به خالي نه راځي. کله چې څوک د چا دروازه ټکوي که نه، نو اول اخر ورته دروازه کولو شي، یو پیره ورته وټکوي، بله پیره ورته وټکوي، نو دا هم د الله تعالی د در د ټکولو یعنی خاص موقع د محترم مسلمانانو. روژه ماتي په وخت کې الله جل شانه خاص دعاګانې قبلوي، او چا چې په دې الفاظو باندې دعا غوښتله، دا یو لفظ یې ووي او بیا کومه دعا وغوښتله، نو دی دې مطمئنه شي، دی دې یعنی 100% یقین سره دی ووایي چې بېشکه الله تعالی زما دعا قبوله کړه او په دې ټیم یې قبوله کړه. خو لهذا محترمو مسلمانانو، بعضې وخت کې انسان حاجت لږ لیټ شي یا د څه مصلحت د وجې نه هغې کې تاخیر راشي، نو په دې باندې خفه کېدل نه دي پکار. نور به انشاءالله ضرور د دې وظیفې سره او په دې وخت کې یعنې روژه ماتي په وخت کې تا ته خوراک پروت دی، ته په انتظار باندې او د چا په انتظار باندې؟ د هغې مالک په انتظار، د هغه د نوم په انتظار، الله اکبر، یعنی د الله اکبر په انتظار باندې ته یو دعا غواړې، نو دغه وخت کې الله تعالی د انسان دعا قبلوي. محترم، الله تعالی په خپله فخر کوي په خپلو فرشتو باندې، او فرشتو ته فرمایي چې وګورئ زما هغه بندګانو ته وګورئ کم چې زما د نوم په انتظار باندې دي. فرشتو دوی له به زه د دنیا او د آخرت خیرونه ورکوم، دوی له به زه ډېرې فایدې ورکوم، ډېر برکات به وله ورکوم. نو مسلمانانو تاسو ته مې درخواست دی چې دا موقع ترلاسه نه کړئ. اکثریت زموږ په کورونو کې، زموږ جوماتونو کې یا زموږ په حجرو کې د روژه ماتي په وخت کې موږ ډېر په غفلت کې محترمه، موږ د خوراکونو په انتظام کې، د هغې په تیارولو کې، د هغې په مصروفه کېدلو کې، د هغې په ږدلو کې موږ نه هغه قیمتي وخت محترمو هغه ضایع شي. نو تاسو درخواست دی چې دا قیمتي وخت ضایع نه کړئ، او دې قیمتي وخت کې صرف دا یوه دعا ووایئ، یو مختصر شان دعا ووایئ، مختصر شان تاسو له درځي انشاءالله، او زما یقین دی چې دا بار بار تاسو له به درځي انشاءالله. نو ځکه ویمه چې تاسو دا وظیفه خامخا وکئ، او انشاءالله الله تعالی به ستاسو لاسونه خالي نه راولي، ستاسو دعاګانې به الله تعالی نه رد کوي. بلکې دعا چې انسان وغواړي ګرځي په اسمانونو کې ګرځي محترمو، نو کوم انسان چې په دې طریقه سره دا وظیفه وکړي، هغه به د قبولیت درجې ته ورسي او دعا به الله تعالی ضرور قبلوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېر معزز و محترم او قابل قدر مسلمانان، رونو خویندو، هغه مسافر کوم چې بهر وطنونو کې ژوند کوي، الله تعالی دغه مسافرو له ډېرې خوشحالۍ د دنیا او د آخرت ورکړي. دغه مسافر د الله تعالی په دین او دنیا کې هغه په ښکلي ترتیب سره فاسولی کړي. څوک چې هم موږ ته دعاګانې ووایي، الله تعالی د دوی حاجتونه پوره کړي. موږ ته هم ډېرې دعاګانې کوي، موږ تاسو ته کوو، موږ د دعا ستاسو محتاج یي، تاسو زموږ د دعاګانو محتاج یئ. زه ستاسو دپاره غایب یم، ستاسو یو ورور یم، تاسو زما دپاره مسلمانان یئ، محترم یئ، معزز یئ، مقرب یئ، زما دپاره ډېر قابل احترام یئ. الله تعالی دې ستاسو ډېر حاجتونه پوره کړي، الله تعالی مو خوشحاله او آباد لره. نن چې زمونږ کومه وظیفه ده محترمو، هغه د روژه ماتي په وخت کې ده. د روژه ماتي په وخت کې الله تعالی دعاګانې قبلوي، د روژه ماتي په وخت کې الله تعالی خاص رحمتونه ورېږي. الله جل شانه خاص متوجه خپلو بندګانو سیړو ته، یعنی یو بني آدم چې دغه وخت کې لاسونه خپل پورته کړي او د رب کریم نه څه هم وغواړي، نو محترمو دا خبره په ذهن کې کېږده چې الله تعالی دې انسان لاسونه خالي نه بوځي. الله تعالی دې انسان حاجات ضرور پوره کوي، د مشکلات الله تعالی اسانوي، پریشانۍ ختموي. نو تاسو ته گزارش دی، درخواست دی چې په دې ټیم کې د یو بهترینې دعا او د ځان دپاره، د خپل اهل و عیال دپاره، د خپلو حاجتونو دپاره دا وخت ضایع کوئ مه. دا وخت په سالنونو کې، په روټو پخولو کې د وخته خپل تمام ترتیب سرته ورسوئ، تمام خپل انتظامات سرته رسوئ. کم از کم نیمه ګنټه یا 3 ساعت یا کم از کم چې ډېر هم لږ وي، 10 منټه 15 منټه دعا چې خامخا انشاءالله موږ غواړو، نو الله تعالی به انشاءالله زمونږ حاجات پوره کوي، الله تعالی به زمونږ مشکلات اسانوي، زمونږ به الله تعالی حامی و ناصر شي. نو دغه ترتیب سره محترم مسلمانانو، یو دعا خو په حدیث مبارکو کې هم ده، مفهوم د هغې دا دی محترمو، تاسو له به درځي. اللهم ان دغه دعا د محترم مسلمانانو
اللهم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. الله زه ستا په بهترین رزق باندې ستا په ښکلي نوم باندې روژه ماتوم. الله تعالی زما د دعاګانې زما د حاجتونه الله تعالی په خپل دربار کې قبول او مقبول وګرځي او الله تعالی ما دعاګانې قبولې کې په خپل دربار کې. یو خدا شو دا دعا هم یاد کړئ ها. اللهم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. الله زه ستا په پاک رزق باندې روژه ماتوم او په تا باندې توکل کوم. نو محترم توکل اصل کې مؤمنان هغه دي چې په الله تعالی باندې توکل کوي. بل چې کومه خاص وظیفه ده محترم تاسو کله هم د روژه ماتې وخت کې دعا غواړئ که نه 15 منټه نو تاسو هغې نه مخکې کم از کم یو 10 پیرې 11 پیرې 15 پیرې هر څونه پیرې چې وي تاسو درود ابراهیمي وایي. درود ابراهیمي هغه درود دی کوم چې موږ په مانځه کې وایو. نو کم از کم دا د دعا نه مخکې او د دعا نه وروسته دعا نه یعنې دعا شروع کوئ نو درود ابراهیمي یو څو کرته ووایي. دعا ختموئ نو یو څو پیرې درود ابراهیمي په ښکلي ترتیب سره او لاسونه مخ باندې کېږده او که شرمېږي یا د رونو مخکې خاوند مخکې دعا نشي غوښتلی نو په خپل مخ ته یې لاسونه کېږدوه او بیا دعا چې څه حاجت دی الله تعالی نه وغواړه. خو دغې منځ کې محترم مسلمانانو درود ابراهیمي مخکې وروسته د دې په منځ کې به تاسو یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین ای د ډېرو زیاتو رحم کوونکو زیاته په ما باندې خپل رحم او فضل وکړي ها. ای د ډېرو رحم کوونکو نه رحیمه ذاته په ما باندې د خپل حاجت باره کې رحم وکړي، په ما باندې د بیمارۍ په باره کې رحم وکړي، په ما باندې د واده په باره کې رحم وکړي، په ما باندې یا الله داسې نور رحمونه وکړي. قرضونه دي را باندې، مشکلات مې دي، پریشانۍ مې دي، الله دا روژه ما ستا دپاره نیولې. او ګوره دا خبره ذهن کې کېږده وایي روژه یو داسې عبادت دی که نه هر عبادت کې ریا کېدلی شي، خو روژه کې الله تعالی فرمایي که نه الصوم لی، الله تعالی په خپله فرمایي حدیث قدسي دی الصوم لی انا اجز به، روژه زما دپاره د الله تعالی فرمایي او د دې بدله به زه ورکوم. د هر نیک عمل بدله الله تعالی د فرشتو په ذریعه باندې ورکوي. او محترمو د روژې بدله چې ده الله تعالی په خپله فرمایي دې بدله به زه درکوم. محترمو دغه وخت کې الله تعالی ته دغه خپله روژه وړاندې کړه، الله ستا دپاره مې نیولې ده، الله ستا دپاره مې پېشمنۍ وکړو، ستا دپاره مې خوراک څښاک او د خپلو خواهشاتو نه مې ځان منع کړی. نو الله ته ډېر رحیم ذات یې، ته ارحم الراحمین ذات یې. الله زما دا دعا، زما دا حاجت، زما دا پریشانی، زما دا غم، زما دا تکلیف الله تعالی د خپل دربار نه د خپل لوی شان موافق الله زما دا حاجت پوره کړي. انشاءالله محترم مسلمانانو هر روژه ماتې وخت کې دغه الفاظ سره دغه ترتیب سره تاسو روژه ماتوئ، دعاګانې موږ ته هم کوئ. الله تعالی دې زموږ هم مشکلات اسان کړي، ستاسو هم الله تعالی مشکلات، غمونه، تکلیفونه ختم کړي. موږ هم په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. موږ به تاسو ته انشاءالله بې دغه یا بې وینا به تاسو ته انشاءالله موږ په خپلو روژه ماتو کې په تهجدو کې انشاءالله دعاګانې کوو. جزاک الله خیر، احسن الجزا فی الدنیا والآخرة. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. فی امان الله. د لوی الله جل